أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حرض تزكال المؤمنين مؤمنان لرا على القتال پجنگ إن يكن كچري منكم ستاسنا عشرون رجلا شل کسان صابرون صبر کون کی پجنگ کی نو جنگیږي به تر وخت پورې دا شل کسان مؤمنان یغلبو چې غلبه حاصله کی میاتین په 200 کسانو باندې یعنی 200 مشرکانو کافرانو سره به تر وخت پورې جنگیږي دا شل مؤمنان چې غالب شي دا شل کسان دا په لازمه ده نو یو مسلمان د لس کافرانو سره به جنگ کوي دا ابتدایي حکم رست منسوخیږي په بلایات باندې لاندې آیات باندې وَإِن يَكُنُوا كَچَرِوِ مِنْكُمْ اسْتَاسُنَا مِئَةٌ سل مؤمنان جنگیږي به تر وخت پورې یغلبو چې غلبه حاصله کی الفن په زرو باندې من الذين دغه کسانو نه کفرو چې کفر کړي دي ذالک دا ولی بانهم یقینا دا کافران چې دا قوم یو داسې قوم دی لا يفقهون چې فقه نه حاصله نه پويږي رب کریم فرمائی الان اس خفف الله اسپکوال راوستو بری تعالی عنکم ستاسونا یعنی اسپک اللہ تبارک و تعالی دا درن بار ستاسو وعلم پوید بری تعالی ان فیکم یقینا پتاسو کی ضعف شتا پا جنگ کی کمزورتیا شتا پا جنگ کی فَإِن يَكُنْ پس کچھرے وی منکم ستاسونا میاتنا سل مومنان صابرتن صبر کون کی نو جنگیږي به دا سل مومنان تر وخت پورې یغلبو چې غلبه حاصله کی میاتین په 200 کسانو باندې من الکفار د کافرانو نه نو اولنې حکم منسوخ شو دا ورته ناسخ شو نو اوس یو مومن د دو کافرانو سره به جنگیږي تخته به تیر نه کوي که وتښتېدو لوی جرم دی ګناه کبیره ده وَإِن يَكُنْ كَچَرِوِ مِنْكُمْ اسْتَاسُنَا أَلْفٌ زر مومنان نو دا زر مومنان به جنگیږي به تر هغه وخت پورې یغلبو چې غلبه حاصله کی الفین په 2000 کافرانو باندې باذن الله په اذن د الله تبارک وتعالى باندې والله الله تبارک وتعالى چې د مع الصابرین سره د صبر کوونکو دی ما کان لنبی ندی مناسب یو نبی لرا خاص کر خطاب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته دی په جنگ بدر کې قیدیان ونیول شو مختلفي مشورې ورکړې شو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا غینه فدیه واغسته عمر فاروق سے مشوره ورکړه چې دی بدر قیدیان مبارک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ستا تکذیب کړی دی تو د مکینه وستلې د دې سټونه پرې کیا نو آیت نازل شو ما کان لنبی ندی مناسب یو نبی لرا یکونا دا چې وی له دلرا اسرا بندیان قیدیان نو ندی مناسب دا خبره ان یفتو منهم دا چې فدیتنا واخلی حتی ترى وقت پورې یسخنا فی الارض یو ضرب پر باس په قتال سره جنگ سره یعنی یو کوتره پکې وکي چې ویریږي دا رستنی خلق دا خلق ویریږي نو رب کریم فرمایي تريدون تاسو اراده لرئ عرض الدنيا فائده د دنیا چې فدیه دا والله تبارک وتعالى يريد الاخره اراده اخرت لري والله تبارک وتعالى عزيز زور وزاد حکیم خاوند حکمت ده لولا کتاب من الله کچر نوې شوی فیصله په ازل کې من الله د جانب د الله نه یعنی قضا فیصله هغه فیصله کوم یو دا یعنی سبقه چې مخکې شوی دا په اللوح المحفوظ په لوح محفوظ کې کوم یو فیصله چې د بدر اهل بدر ته ګناهونه معاف دي بدر والا وته ټول ګناهونه معاف شوی دي دویمه فیصله دا ده چې د امت غنیمتونه حلال دي مخکې امت ته نو حلال نو لولا کتاب کچر نوې شوی دغه فیصله پازل کې سبقه چې مخکې شوی ده په اللوح المحفوظ په لوح محفوظ کې
نو سبشی لمسکم خامخا برسیدلی و تاسو ته فیما باغسکی اخذتم چې اغستی تاسو د فدینا من الفدای نو رسیدلی به تاسو ته عذاب عظیم لیم فکلوا پس خوراک کوئ مما دا غسنه غنیمتم چې غنیمت کې حاصل کو تاسو غنیمت مونی ولو حلالا حلال طیبا پاک خوراک کوئ دینه بس واتقوا الله ويرګي د الله نه د مخالفت د الله نه ويرګي د الله مخالفت مکوئ ان الله یقینا الله تبارک وتعالى غفور بخون کې رحیم رحم کون کې یا ایها النبی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قلت ورتو لمن هغه چالرا فی ایدیکم چې پلاسون استاسو کې من الاسرى د بندیانو قیدیانو خاصتا عباس چې هغه فدیه موتینا غستې ده ته دې ته ووایه یعلم الله کچره معلوم کړي باری تعالی فی قلوبکم پزړونو استاسو کې خیرا خیر یعنی ایمان تصدیق او اخلاص معلوم کی نو یؤتکم درب کی تاسو الله تبارک وتعالى خیرا خیر بدر کی افضل په دنیا کې مما دا سنه اخذ چې اغستل شوی دا منکم تاسو نه چې فدیه ده نو تاسو ته کستاسو په زړونو کې ایمان معلوم کی بری تعالی نو ډیر غنیمتونه بدر کې نو بیا عباس صاحب ته ډیر مال غنیمت ملاو شو بیا وړم نشو دومره زیاتو ويغفر لكم وخنبو کی تاسو ته ذنوبکم د ګناهونو تاسو چې مخکې شوی دي قبل الاسلام والله تبارک وتعالى غفور بخون کې رحیم رحم کون کې وَإِن يُرِيدُوا کچره اراده لري دا قیدیان خیانت کا د خیانستا یعنی پرولو د ایمان لسانی باندې هسه په زبان کلمه وي په ځړه کې منافقان دي فقط پتا کی سره خان الله دی خیانت کړي د الله سره من قبل وړاندې د دینه په ماتواري د وعده باندې فامکن معنا پس انتقام واغستو بری تعالی منهم د دینه په ورځ د بدر کې والله تبارک وتعالى علیم پوهه حکیم خاوند حکمت ان الذين يقيننا کسان هاجروا چې هجرتونه کړي دي ان الذين يقيننا کسان امنوا چې ایمان راوړل دي وهاجروا هجرتونه کړي دي د مکې نه مدینه منوره ته یا مهاجرین وجاهدوا جهادونه کړي دي بیا والهم مالونو خپل سره وانفسهم په نفسونو خپل سره مال مقدم کو ګوره فی سبیل الله فلا رد الله کی والذین وهغ انصار او چې زه ور کړی دي دی مهاجرین ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرام ته ونصروا من ونصروهم او امداد کړي دي سره علی اعدائهم په مقابل د دشمن د دي کی اولئک دغه کسان چې دی الله ویا بعضهم بعض د دین اولیاء او بعض اولیاء د بعضو دي یعنی وارثان دي د بعضو په میراث کې یعنی میراث وړي د یو بل نام دا ابتدایي حکم و چې مهاجر او انصار د یو بل نه میراث وړل لاندې رستایات باندې دا منسوخيږي دا بیا منسوخ شو بعضهم بعض د دین اولیاء او بعض اولیاء دي یعنی فی المیراث په میراث کې والذین کسان امنوا چې ایمان راوړل د مؤمنان دي هو لم یهاجروا هجرت نه دې کړي مالکم نشته تاسو من ولایتهم د ولایت داغینا یعنی مدد داغینا یا میراث داغینا من شیء من المیراث د میراث داغینا بس هغه بیا تاسو سره میراث کې شریک نه دي چا چې هجرت نه دی کړي مؤمن دی خو هجرت نه دی کړي حتی تر وخت پورې هاجرو چې دی هجرتونه وکړي رب کریم فرمایي وین استنصروکم کچره طلب د مدد وکړي مدد وغواړي تاسو نه سوق المؤمنون الذين لم يهاجروا هغه مؤمنان چې هجرت نه دی کړي طلب د مدد وکړو تاسو نه په دین په دین کې فعليكم پس لازم دی په تاسو باندې النصر مدد په مقابله د دشمن کې الا مگر على قوم په یو قوم باندې بینکم چې په منځ تاسو کې او بینهم او په منځ د دې کې میثاق یو واده و بیا ما ورځي د مدد د پاره چې یو قوم سره مواده کړي و عهد و
والله تبارک وتعالى بما باغ ستعملون چې کوي تاسو بصیر بنا ده. دا ابتدایي حکم چې مهاجرین براغلن نو انصار سره په میراث کې شریکو، بیا دا منسوخ شو واولو الارحام بعضهم اولا ببعض. لاندې آیت راځي اخري آیت ده. والذین کسان کفروا چې کفر کړي دي بعضهم بعض د دین اولیاء او دوستان دي بعض بعض نور لرا. ابن عباس وی په میراث کې الا تفعلوه اي لم تفعلوه کچره تاسو امداد نکوم اغه مهاجرین اغه کسان مؤمنانو سره چې هجرت نه دی کړي تكون منا موجود بشي فتنه بقوه الكفر قوت د کفر بشي مضبوط بشي کافران فی الارض پزمکه کې وفساد نو فساد كبير يعني ضعف الاسلام اسلام بضعيف. والذين وكسان امنوا چې ایمان راوړل دي وهاجروا هجرتونه کړي دي وجاهدوا جهادونه کړي دي فی سبیل الله په لار د الله کې. والذين وهغه انصار او چې زې ور کړي دي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرام ته ونصروه امداد د دې کړي دي. اولئک دغه انصار چې هم المؤمنون هم دي مؤمنان دي حقا پرشتیا لهم دي د پاره مغفرت بخنه ده ورزق رزق د کریم منا خیستا فی الجنه په جنت کې. والذین کسان امنوا چې ایمان راوړل دي من بعد رست دي مهاجرون اولینون یا رست د صلح حدیبیه وهاجروا هجرتونه کړي دي وجاهدوا جهادونه کړي دي معکم تاسو سره په مقابل د دشمن کې. فاولئک دغه کسان چې منکم معکم دیستا سونه تاسو سره دي داستا سورونه دي هم په پټاو هم په ښکارا. رب کریم فرمای واولو الارحام او خواندان د قرابت نزدېکت یعنی خپلوان چې په نسب کې دي اول په اول یعنی پلار شو مور وغیرہ ورور خور غایت منسوخه مخکینه. بعضهم بعض د دینه اولا نزدې دي به بعض بعض نور لره په میراث کې. نو دا نسب والا میراث وړي شي مهاجر او انصار والا حکم ختم شو. فی کتاب الله ای فی حکم الله په حکم د الله کې یا معنا فی کتاب الله په کتاب الله کې یعنی سورۃ النساء کې دا میراث احکامات بیان شوي دي. یوصیکم الله فی اولادکم دا ټول لکو یا په حکم د الله کې کتاب د الله کې چې لوح محفوظ دی. ان الله یقینا الله تبارک وتعالى بكل شيء بارشد بني علیم پوی دی.